د زکات مسله داسې ده چې د یو سړي سره 1,15,500 روپۍ وي دا صاحب نصاب د زکات په ورکوي 1,15,500 روپۍ د چا سره نقدیاتو زکات پس کوي ورکوي به او زکات په کومه طریقه ده 40 روپۍ ده صحیح شو په دې مسله خو پوهېږئ ټول به پوهېږئ اوس د چا سره کالي او پیسې ګاډي وړي د دغه حساب کو ټیم پوره دی خو دې کې بیا بله ورځ راځي نه بیا د روژې مسایل شروع کېږي او دا نیمه مې ځکه بله مسله وکړه زما نه 3 جمعو کې پاتې شوی د چا سره 1 توله کالي دی 1 توله سره زر دي ورسره او نقدیت ورسره 1,00,000 روپۍ دي 1,00,000 روپۍ دي دا صاحب نصاب دی زکات په ورکوي د چا سره 1.5 توله کالي دی 1.5 باندې خو پوهېږئ که نه 1.5 توله کالي اصل کې په دې توله کې چې دی نو 11 ګرامه دي لیکن دا مونږ 100 ته اړولي دي په 100 تقسیم کړي دي بیا هم دې ته راړولي 1.5 هم ترې جوړه کړې ده دا مونږ دا 11 ګرامه 100 ته اړولي او د هغې نه بیا را تقسیم کړي دي خوا کړي نو چا سره 1.5 توله کالي و او د دغه سره ورسره 92,400 روپۍ وي 92,400 دا صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا سره 2 تولې کالي دی 2 تولې او د ده سره نقدیت دی 84,700 روپۍ 84,900 روپۍ دی ورسره او 2 تولې کالي دی ورسره نو دی به څه کوي زکات په ورکوي د چا سره 2.5 2.5 تولې کالي دی نقدیت ورسره دی 77,000 روپۍ پیسې ورسره نقدي داري نو دا صاحب نصاب د زکات په ورکوي چا سره 3 تولې کالي دی او نقدي روپۍ دی ورسره 69,300 صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا سره 3.5 تولې کالي دی 3.5 دی با او د ده سره نقدیت دی 61,600 روپۍ 61,600 روپۍ صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا سره 4 تولې کالي دی 4 تولې کالي دی ورسره او 53,900 روپۍ دی ورسره 53,900 روپۍ دی ورسره څه به کوي زکات په ورکوي صاحب نصاب دی د چا سره 4.5 توله کالي دی 4.5 تولې او نقدیت پیسې ورسره دي یا نور د مال چې راغونډ کو دغه پیسې راجمع کړي دغه سره 46,200 روپۍ دی ورسره نو صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا سره 15 تولې کالي دی او د هغې سره 38,500 روپۍ دي 38,500 نقدیت دی دی صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا سره 5.5 تولې کالي دی 5.5 او نقدیت پیسې ورسره دي 30,800 صاحب نصاب د زکات په ورکوي چا سره 6 تولې کالي دی او پیسې ورسره دي 23,100 پیسې ورسره دي روپۍ کرنسي پاکستان ہے 23,500 صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا 23,100 صاحب نصاب د 8 تولو سره چا سره 8.5 تولې کالي دی د ده سره نقدي روپۍ دي یا نور د مال ورسره دی د تجارت وغیره 15,400 روپۍ صاحب نصاب د زکات په ورکوي د چا سره 7 تولې کالي دی 7 تولې او نقدي روپۍ ورسره دي 7,700 صاحب نصاب د زکات په ورکوي که چا سره مثال په طور 7.5 ته واوړي دې ته ضم الاجزا مسله وایي ضم الاجزا چې دا ټول دې راجمع کړه او د دې سره دې ضم کړه دا جدا مسله ده فقهاو دا لیکلي ده او نن سبا فتوا هم په دې باندې ده دا ما چې حساب وکړو دا ما د چاندۍ په حساب باندې وکړو د سپینو زرو او د سپینو زرو معلومات چې مونږ کړي دي نو نن سبا د کراچۍ ریټ چلیږي 2,200 روپۍ 2,200 روپۍ که چېرته دا ریټ بدل شو د چاندۍ دا د سپینو زرو دا نو دلته دا مسله به ورسره بدلېږي هسې نه چې د چاندۍ ریټ بدل شي هغه چې دی نو 4,000 ته ختلی ته بیا هم دا کوي دا د مارچ 2023 خبره ده صرف د مارچ 2023 د دې نه پاخه ګران شو ارزان شو دا مسله به ورته قطع بره کېږي اوس که چا سره 1.5 تولې کالي هغه په خپله چې دی نو نصاب ته ورسېد دی کې به بیا زکات ورکوي یا چا سره 52 تولې سپین زر دي هم دا نصاب ته رسېدلي په دی کې په خپله زکات ورکوي یا څوک وایي چې زما سره سونا چاندي نشته او صرف 1,15,500 روپۍ دی ورسره یا کاروبار د 1,15,500 روپو دی نو دا سړی صاحب نصاب د زکات په ورکوي زکات په څه کوي
ورکوي به خو بیا غریبانان یادوئ ښه مالدارو له مه ورکوئ چې خپله صاحب نصاب وي او ته ورله چې دی نو زکات ورکوې نه صاحب نصاب له به زکات نه ورکوې نور دا اوږده مسله ده که بیا چا تپوسونه وړه تپوسه ټیم نه واخلي